السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال د فاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یئ، په صحت به برابر یئ. الله جل شانه د هر قسم پریشانو، غمونو، تکلیفونو، آفتونو او مصیبتونو نه په امن کې وساته. الله جل شانه عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله جل شانه د هر قسم وبایي امراضو، اچانکی غمونو او مصیبتونو نه په امن کې وساته. عزتمندو، نن ما ستاسو د فاره یو وظیفه، یو اسانه وظیفه، ډیر اسانه وظیفه ده، د زیارت د ورځې ده، یعنی د جمعې په شپه باندې کول دي. یعنی د جمعې د شپې وظیفه ده او شب جمعې د فاره، جمعې مبارک شپې او ورځې ته ډیر فضایل او ډیر فضیلتونه د الله جل شانه ورکړي دي. یو فضیلت دا دی چې دا شپه ډیره پاکیزه او ډیره غوره شپه ده. یو ورځ هم دا د جمعې مبارک ورځ او شپه، دا دواړه ډیرې پاکیزه ورځ او شپه ده. دې ته الله جل شانه په ټولو هفته په ټولو ورځو کې یې دې ته د هفتې د ورځو سرداره هم ویلی شي. فضایل هم ډیر دي، دعاګانې پکې هم قبلیږي، اعمال پکې هم په وزن او په ثواب په اعتبار سره سیوا کېږي. فضایل سیوا دي، ثوابونه سیوا وي. نو د دغه شپې مبارک عمل او وظیفه ما تاسو د فار راوړې ده، او دا د څه دپاره ده؟ دا د هغه څه دپاره ده چې د چا مشکلات وي، د رزق تنګستیا وي، مصیبتونه وي، تکلیفونه وي، غمونه وي، د هغه ټولو هر څه دپاره دا وظیفه ډیره مجربه وظیفه ده، د حاجاتو دپاره او خصوصا د رزق د تنګستیا دپاره. دا ډیره مجربه وظیفه ده او ډیره اسانه وظیفه ده. وظیفه څنګه ده او په څه طریقه باندې کول دي؟ اول خو تاسو ته ما وویل چې دا به د جمعې په شپه باندې ماښام نه والا د سبا راختو پورې چې هر ټیم وي تاسو کولی شئ. نو دغه ټیم کې د جمعې په شپه باندې پکار ده. خصوصي ټیم یې د ماسخوتن منفس دی. نو ماسخوتن مونځ چې کله تاسو وکړئ، نماز عشاء چې ورته وایي، د هغې نه پس په تاسو یو سایډ ته یو پاک ځای کې به کښېنئ. اول به په نبی علیه الصلاة والسلام باندې درود پاک 11 مرتبه 11 ځله ووایئ. بیا به د هغې نه وروستو د الله جل شانه دا اسم مبارک یعنی سورت اخلاص یو آیات مبارکه دی، دا به تاسو ووایئ. څنګه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الله الصمد الله الصمد الله الصمد. دا به تاسو 313 یعنی 314 ځله به دا تاسو ووایئ. بیا به د الله جل شانه نه دعا وغواړئ، او څه دعا به وغواړئ؟ لاول به د خپلو ګناهونو دعا وغواړئ، او بیا به د دې حاجات دپاره دعا وغواړئ، او بیا به اخر ته وروستو به بیا تاسو 11 ځله درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. یعنی 11 مرتبه بیا درود پاک ووایئ، او الله جل شانه به ستاسو حاجات، خپل حاجات په مر وړاندې کوي. الله جل شانه خپل حاجات او حل کول، مشکلات حل کول، د هغې دپاره به دعاګانې هم وغواړئ. الله جل شانه به ستاسو دعاګانې ضرور قبلوي، ستاسو مشکلات به حل کوي د دې وظیفې په برکت سره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.